بسم الله الرحمن الرحيم. وفي مثل لا حول ولا قوة إلا بالله 5 أوجه: فتحهما ونصب الثاني ورفعهما ورفع الأول وفتح الثاني. هجي بيان دا المنصوب بلا نفي الجنس شروع ده. من بدي کی تروسه درې مباحث ویلیو. یو بحث صاحب د جامع ذکر کړو د کافی په عبارت باندې چې المنصوب بلا لنفي الجنس ولي ویلو د سی ویلی وی اسم ولا صاحب د جامع ذکر کړو. نه ټول بټول اسم دلا منصوب دی چې حقیقتا دا ویل سی شوی اسم ولا، او نه اکثر اسم دلا منصوب دی چې مجازن صحیح شوی وی اسم ولا. نو ځکه المنصوب بلا ویلو. بدویم بحث کې تعریف د اسم دلا شوی او درې اجزا باندې مشتملو. هغه اسم ته ویل کېږي یو چې مسند الیه به دعا بعد دخولها پس دخول دلا نه درې. دریم بحث کې به بیان د دې د اعراب شوی نو درې اعرابات لرل. اول نصب او دویم مبني بر فتحات، مبني بر فتحه نه بلکې مبني په علامت د نصب. او دریم نمبر رفعه. نصب د باره درې شرایطو: اسم دلا یعنی مسند الیه دا بلا سره متصل یلیها، نکره به دعا مضاف شبه مضاف به درې، نو په دې وخت کې به منصوب وي معربه. او کدریم شرط فوت شي یلی وی نکره وی البته مفرد ای مضاف شبه مضاف نه وی، نو به دویم اعراب دی په علامت د نصب، په علامه د نصب منصوب وی لا رجل لا مسلمات لا مسلمین او لا مسلمین. او درم چول دو شرط فوت شي یلی نوی یا یلی وی، نکره نوی معرفه یا دواړه شرط فوت شي، نه یلی وی او نه نکره وی، فاصله سره وی او معرفه وی. په دې صورت کې با رفع ول ورکو. ورسره مسله کړی و رفع هم واجب او تکرار هم واجب دی، لا سره د اسم دا قصې تیر شوی وي. څلورم بحث وخت شي نوی سبق ته. اوس څلورم بحث کې راته قواعد بیانې. اوله قاعده صاحب د کافی فرمایي: وفي مثل لا حول ولا قوة الا بالله 5 اوجه. په مثل دې ترکیب کې چې لا حول ولا قوة الا بالله دې 5 وجه د اعراب جایز دي. 5 وجه د اعراب هغه خلق قرت کوي، خلق استعمالي. من ویلو کله چې صاحب د کافی وفي مثل وغيره وي مثل نو بده کې پورا جنس ته اشاره ای. تدې د جنس چې څومره دغه شان نور مفردات فی دغه بمدا حکم وي. نو صاحب د جامع بیان کړي وفي مثل لا حول ولا قوة الا بالله نه څوک مراد دی. نو د دې نه هرغه ترکیب مراد دی واوري چې لا پکې راغلی مکرره یو، او دا تکرار په طریقې د عطف فی لا حول ولا قوة. عطف دې کنه دی. او د هر اعلان پس نکره راغلی وی او دغه نکره متصله وی، لا راغلی وی مکرره او په طریقې د عطف مکرره وی، دواړو ترمنځ حرف عطف موجود وی حاطف. او دریم د هر اعلان پس نکره وی، او څلورم دغه نکره د لا سره متصله وی لا حول ولا قوة. پدې خو پوه شو عبارت به وایي مخکې به بیزو اوري. وفي مثل لا حول ولا قوة الا بالله ای فيما یعنی باغزه کی کررت چې مکرر شوی فيه باغی کې لا یو على سبيل العطف بطريقه د عطف مراد لا حول ولا قوة د مثل بیانې.
وکان عاقب کل منهما او وی رست د هر یو دواړو نه نکره نکره درې بلا فصل فاصلم نوی څلور نو یجوز خمسة وجه پنځه وجه به کې جایز دی برګوري اندای آسان دی دواړه مبني بر فتح شي لا حول ولا قوة دویم اول هم دغه شان مبني بر فتح وي او دویم معرب وي منصوب وي لا حول ولا قوة الا بالله او دریم اول هم هغه شان مبني بر فتح وي دویم چې مرفوع وي لا حول ولا قوة الا بالله یاد نشو څلورم دواړه مرفوع وي لا حول ولا قوة الا بالله پنځم دا ولا کسوي اول منصوب وي مرفوع وي ما اول مرفوع وي او دویم چی دا مفتوح مبني بالفتح وي لا حول ولا قوة الا بالله اولا کسنه شو دویم شو کنه دا غیر نه دی اچھا د دویم کس شو تاسو به شوري راځي اول صورت بکی کوم چې دواړه مبني بر فتح وي لا حول ولا قوة الا بالله وکشي ودا ولي مبني بر فتح دي ويجي زكا نكرم دا لا حول او قوة يليم دا دلا سرا نكرم دا او مفردم دا ندوه ميراب شو كنا مبني بر فتحة بوينه شولي يلي نكرة مفردة دوه ميراب مبني بر فتحة شو بيدي كي عطب بدو طريقو سيدي دو طريقي دي دوار سيدي عطب دا مفردم سيدي او دا جملي بجملي سيدي گورا دا دوارو دا بارا بيل خبر كي عطب دا جملي بجملي بشي او دوارو لبشري كي يو خبر مقرر كي عطب دا مفرد بشي جملي بجملي لا حول موجود لا دا غي خبر شو ولا قوة موجود نيوزان لجملة بلزان لنعطب دا جملي بجملي او که بشریک ولا یو خبر رو باسي ام سیدا لا حول ولا قوة بعطب کا خبر یو رو باسا موجودان الا بالله تاسو پوه شولې عطب د مفرد مسي عطب د جملې او تو غره بحسب اللفظ دا پنځه وجه کې د لفظ په اعتبار سره سيدي لا بحسب التوجيه توجيه په اعتبار سره نه یادو ماخوذیت کېدلی شي دا د اعتراض نه جواب دی لکه وجه خود بنزونه زیتیږي نو جواب دادی چې بحسب اللفظ قرت په اعتبار سره هم دغه پنځه جوړیږي بل نشته پاتې شولو دلیل قرت ته وګوري توجیهات ته نو ډېرې به جوړیږي خو اعراب خو به هم دغه لفظ هو هم دغه کې مثلا پنځم صورت ده بالفرض والتقدير رفع دا اول ده او فتح دا ثاني ده نو پدې کې کومه وجه موږ بیانو چې د دې وجه نه مرفوع دی د دې وجه نه منصوب دی د دې علاوه بل وجه مشته چې دا غي د وجه نه دی اول مرفوع دویم دی مفتوح مبني بر فتح به ورا پنځم صورت سو رفع دا اول فتح دا ثاني نو کومه وجه چې ول موږ بیانو کړه د دې نه علاوه بل وجه څوک بیان کینو یو بل توجیه شول نور خو اعراب زړه په زړه دی موږ لفظ یادو لفظ زړه حرکات سکنات زړه په زړه دی نو جواب دا شو چې د قرات او د لفظ په اعتبار سره هم دغه پنځه صورت دي پاتې شو دلیل قرات توجیهات ته ګور ډیر به جوړیږي لا بحسب التوجيه فانها بحسب التوجيه چې تزيد عليها د زيتيږي په پنځو باندې الاول اول نمبر اعراب فتحهما الا حول ولا قوه الا بالله ولي دواله مبني بر فتح شو على ان تكون لا جدا في كل منهما پر دوالو کې لنفي الجنس تا او د میراب دي او بعد شو لا قوت کې دا عطب دی على لا حول ولا قوه دا عطفا عطب دی على لا حول باندې عطف مفرد على مفرد هم صحیح کیږي په دا وخت کې بر دوالو د پاره یو خبر مقرر شي لا حول ولا قوه موجودان کتاب کی موجودون لیکل دي خو موجودان بهترو برحال
چې کله عطف د مفرد په مفرد وي نو بشری کې به د دواړو یو خبر وي نو وی ولا قوة چې دی عطفا د عطف دی علا په چا باندې لا حول باندې او د عطف ته مفرد په مفرد هم صحیح کیږي په دغه صورت کې و خبرها خبر دلا به محذوف فی لا حول ولا قوة موجود لاندې لیکلي الاظهر موجودان الا بالله او عطف د جملې په جملې هم صحیح کیږي مفرد مفرد او عطف جملة على جملة یا عطف د جملې په جملې وی هر یو د بار به بل خبر رو باسو لا حول الا بالله دا دې خبر شو ولا قوة الا بالله دا دې خبر شو اول نه خبر حذف کو اولنا ولی دویم کی خبر ذکر باغی اکتفا وکړه فحذف خبر الجملة الاولى ولی استغناء عن ذکر بروید عنه دغه د خبرنا به خبر الجملة الثانیه بوجبان دی ورسیدلې به والثاني فتح الاول ونصب الثاني به وګورئ دویم اعراب دار چې فتحه د اول وی لا حول نصب د ثاني ولا قوة الا بالله ولی جی اوله کی نکره دا یلی دا مفرد دا نو دویم اعراب دی لاین فی جنس تذکر لا حول شو مبنی بر فتح شو ولا قوة دا عطب دی لا حول په لفظ باندې لفظ دی خو منصوب دی اگر که مبنی دی نو ولا قوة نه په لفظ باندې عطب دی نو ولا قوة خو مبنی نه دی نو هغه شو منصوب شو معرب پوه نه شي دلته عطب د مفرد په مفردم صحیح دی لا حول ولا قوة موجودان او عطب د جمله په جمله صحیح دی لا حول الا بالله ولا قوة الا بالله تو ګورئ پیږي کنه لگا والثاني فتح الاول ونصب الثاني لا حول فتح الاول شو ولا قوة الا بالله اما فتح الاول هرچ فتح الاول وجه فلان لا جدا الاولى اولا ان في الجنس دا دویم قسم اعراب دی واما نصب الثاني چه فلان لا الثانيه دویم یا دوم مزیده دا لا زائده دا من ویلی لا پک زائده دا او بيدا قوة عطب دی بچا خجی مزیده لتاکید نفی دا بارا راغلی دا لا زائده ولی راغلی دا نفی تاکید کی او دا ثانی یعنی قوتن یادو دا معطوب دی پا علی الاولی پا حول بانده اعتراض بکار داره چه باقی عطف وینو تابع د مبنی چی کنا خو تابع د محل وی بکار ده چه مرفوع وی ده که محلن اول لا حول مرفوع ده خوانی در نکو تابع د مبنی چی وی لکا دا تابع د محل وی نو کله چې تعطب کې بلا حول باندې داغي محل خو مبتدا د مرفوع ده نو به مرفوع وایا تابع د مبني تابع د محل وی تا خو تابع د لفظ ګرځولې وای خبره دې ټیک ده خدلتا من غواړو چې حرکتي اعرابي د حرکتي بنایی سره برابر شي کله لفظ باندې حمل کو نو د دوړو اعراب به برابر شي خودمره فرق به یو دوړو حرکت به برابر شي او مبني او بلبا موربي پوه نه شولې پی نو ولا قوة عطب شو بلا حول بلفظ زکه د لا حول لفظم حرکتو اغا فتحوا او مناسب ور سره څوک دی نسب نه نسب کله جوړیږي چې بلفظ باندې عمل شي وګورئ دا ثاني معطوب دی په محل د اول باندې لانه کم دی تلاړو به فيكون منصوبا حملا منصوب بوي او حمل بوي على لفظه باندې وللمشابهات حرکته د وجه دې نه چې مشابه دي حرکت د قوتن د حول حرکت الاعراب د چا سره د اعراب ول حرکت سره چې هغه قوتن نسب ول اعراب دي کنه لمشابهات حرکته دې د وجه نه چې مشابه شي حرکت د لا حول حرکت الاعراب د نسب سره قوتن دوړو خپل منځ کې مشابهت راشي ويجوز جائز د دلتم عطف د مفرد بمفرد عطف د جمله بجمله اي يقدر له ما خبر واحد
خبر دواړو د بار یو مقرر شي عطف د مفرد په مفرد وشي وان يقدر ودام جائز د چې مقدر شي هر واحد د لكل منهما د بار خبر علاهدا ځان له خبر عطف د جملې په جملې راشي الګ پیږي کنه دریم کم یو بر وګورئ فتح د اول لا حول او رفع د ثاني ولا قوه الا بالله دلتا فتح د اول ولید ويزګجي يلي دا نکره دا مفرد د دویم عرب شو لاین فی جنس عمل دغه کینو به نو ولا قوه ولی مرفوع دی ویجی لا زائد دا قوه عتب د حول محل باندې محل دغه مرفوع مبتدا وا پویږي په دلتم عتب د مفرد بمفردم صحیح دی ذکر لا خبر مرفوع او عتب د جمله په جملم صحیح دی په شریک یو تسیوایا عتب د جمله په جمله د هر یو د بار بیل خبر ویدام صحیح ده او عتب د مفرد په مفرد چې په شریک یو خبر وي هم صحیح ده ولی د مبتدا خبر مرفوع او د لاین بجنس خبر مرفوع او شان به د مخ کټولو کې د لوبه وکړه امي جوال نو ویلې خو تاسو پوه شوي کنه به عتب د مفرد په مفرد کې با په شریک یو خبر رو باسو نا خبر کله لا نفي جنس خبر شي مرفوع دی ټیک ده او که دا دویم کمالا ده دا زائد شي وغه مرفوع شي دا غي خبر کوم جوړيږي ابا مرفوع یو ته غوري ورفع ويرفع الثاني نحو لا حول ولا قوة إلا بالله أما فتح الأول دولي فلأن لا شداء الأولى في الجنس دا وأما رفع الثاني فلأن لا زائدة دا أو دا ثاني شري ولا قوة نما أتوب دي بمحل والباندي ولي لأنه مرفوع بالابتداء محل والخ مرفوع دي ابتداء مبتدا بوجه ندلتم عطف مفرد على مفرد مسيكي چې یو خبر شي د دوړو د بارا به ان يقدر لهما خبر واحد او عطف جمله على جمله مسيكي بان يقدر لكل منهما چې مقدر شي هر واحد د دوړو د بارا خبر واحده تاسو ویږئ والرابع صدر مرفوعهما برو ګره دوړه مرفوع دي لا حول ولا قوه الا بالله ولي مرفوع دي ويجي اصل کې دا جواب واقع شوی د سوال لپاره سوال دا شوی ابي غیر الله حول وقوه دا الله نه غیر حول او قوت شته جواب لا حول ولا قوه التا سوال کې مرفوع او جواب کې څه شو مرفوع شو جواب د سوال موافق ذکر کول دا هو اهم مساله دا وته ګورئ کمره دلته ماته د مفرد هم صحیح دی ته د جملې په جملې والرابع ورفعهما بالابتداء مرفوع به د مبتدا په وجبان لك لا حول ولا قوه الا بالله وجه لانه جواب قولهم ذکر دا جواب دی د خلق الذي قول ابي غير الله حول وقوه نفجاء بالرفع فرفع رتبق فيما بدوړو کې مطابقه للسؤال دیر بارد چې مطابقت د جواب د سوال سره راشي ويجوز الامران ها هنا ايضا دلتم دوړ امرونه جایز دي عتب د مفرد په شریک یو خبر عتب د جمله په جمله په شریکه هر یو د باربل بالخبر والخامس رفع الاول وفتح الثاني رفع الاول لا حول نصب فتح الثاني ولا قوه الا بالله عليك رفع اول ولد لا حول ويجي لا بمعنى د ليس ده اگر کدا قول ضعیف هم ده لا بمعنى د چا ده نو ليس اسم چی مرفوع نو لا حول ولا قوه ده ولي منصوب ده وي ده لاین فی جنس تا کنه نکرم ده یلیم ده مفردم ده بس ممنش پیږي په نور خبره بس کو والخامس رفع الاول على ان معنى لا چ ده بمعنى ليس ده خلا ضعف ده ضعیف ده رسي وایو ولي زکه جی عمل دلا چلا دی بمانه د لیسوی دا قلیل دی او قلیل کار کول خو ټیک نه زویفي فإن عمل لا بمانه ليس قليل دا قلیل دی وفتح الثاني ولدا اغوایو لك لا حول ولا قوه الا بالله على ان تكون اغداچی ویدی لا لنفي الجنس تاسو پوه شئ برو ګورئ
صاحب د جامع وی دو ویل چې لا حول کې لا په معنا د لیس ده او حول مرفوع ده وی دا کوم وجه د بیان کړل چې لا په معنا د لیس ده وی دا یې زوی فردای کار نه دی کړی خانو به ته څه وی زه وایم چې لا حول مرفوع ده خو د رفع وجه دا ده چې مبتدا ده بس خبره ختمه الله زائده ده هغه څه ده مبتدا ده مرفوع شوله توجه جی لا زائده مو آیا بس دغه شانو وای چې دا رفع د وجه ده ابتداء نه ده لا ولې ته زائده نشي ویل یار خطا شو تاسو پیږئ کنه نو د مبتدا په وجه مرفوع ده او صاحب د جمع وای کې به څوک اعتراض وکي چې اسم د لا غو ال مرفوع ګرځي چې کله تکرار وي څه وي تکرار وي بدل د خوشته کنه خبره ختمه دیم وایي خلک وایي اسم د لا ال مرفوع ګرځي چې تکرار وي او ورسره دلانه پس د هر لانه پس چې کوم اسم راځي د دوړو اعراب به یو وي دلته یو نه دی یو لا حول دی بل ولا قوت دی یو دی بل فاز دیگر اعتراض وسوږي چې اسم د لا به ال مرفوع وي چې تکرار وي او اعراب د دوړو اسمونه یو وي دوا دلته اول شرط خو موجود دی منو خدیم غنشته کنه نو صاحب د جامع جواب کوي صرف اول شرط دی دویم شرط تا پکې رضان نه بیان کو بس صرف یو شرط دی چې تکراری غشتا پاتې شول دا مسله چې دوړو اعراب دی وي دا چا ویلی دا رضان نه وي ویږي به وته وره نو کچری منګه لای نه فی جنس جوړ کو او هغه دریم قسم جوړ کو چې تکرار پکم کی ما وخت لای زید ویل خو ما والله خطا خبره وکنه لای نه فی جنس تبي خدرم صورت شنو ده کم شکل تکرار وي به رفع کنه وته وره وضعف او تضعيف شوه ده د وجه د ضعف د رفع اول د چې کوم وجه بیان کړي او ضعیف هغه تضعیف شوه هغه دا چې لکه صرف دغه وجه نه ده بلشته صحیح بانه يجوز جائز ده يكون رفعه للالغاء عمل لا شرف دې زکه چې لا ملغى عن العمل کنه زکه موږ دریم نمبر اعراب کې ویلو چې کله تکرار وي نو به لا ملغى عن العمل وي عمل نه کوي نو په دې معنی کې زائد شي نه به ټیک ده نور خو معنی کې زائد نه ده صرف لفظ کې عمل نه کوي لا بالتقریر کوم دی اما بالتقریر اچھا جائز ده چې وی رفع دې لالغاء عمل لا د دې وجنه چې ملغا ده لغو دي عمل دلا وجه بالتقریر تقریر په وجه کنه بالتقریر لا بالتقریر بس ختم شو بالتقریر لا لكونها وجدانه د چې مرفوع ده بمعنى ليس ولا بکی بمعنى ده لا وجدانه ده لكونها چې لا بمعنى ليس ده تاسو په شولې نو څنګه اعتراض وکړي چې لکه تکرار خوشتره خود جوړ رب خو یو نه ده وی لان شرط صحت الغائها شرط د صحت د الغاء د لا چلا د عمل پریک دی او به دین پس اسم مرفوع شرط سرب او سرب څوک دی التقریر تاسو پیږئ کنه وقد حصل هنا تقریر خوشتره ولا دخل فيها هیڅ دخل نشتره د الغاء عمل لپاره شرب سی به دخل نشتره ودغه الغاء د عمل کی توافق د اسپین او تبادا پس دلانا فل اعراب چې اعراب کې با دواړه برابر وي به ورا ولا دخل وذ دخل نشتره فيها بلا کی چې موافق دی وی اسمین دی بعدها پس دلانا په اعراب کې دی موافق وي څه کې دخل نشتره شامل دی لغوش فهذا على التوجيه الاول تاسو په شو لیکنه څو توجيهات دي خيره کې وشو دوا یو کلا په معنا د لای سوا او بل کلام ملغان العمل وا نو کاوله توجیه شلا بمانا ليس شي به تب د مفرد په مفرد دا نه دي سي اتب د جمله په جمله سي دیکھا ځان لزان بل مفرد ترو بس به ټیک وي اتب د مفرد په مفرد ولې دي سي غوګو ته کې دي وجه دا شلا بمانا د ليس شي او دویم کلای نه في جنسي خبر یو په شریکه ته مروباسي هغه مرفوع جوړه ک منصوب ک مرفوع جوړه نو دلاین فی جنس خبر مرفوع ټیک شو
خدلا بمعنى ليس د ليس خبر خو مرفوع نه منصوبي به بچکه او کنه به منصوبي جوړو مانو به خود د ليس و منلا دغه خبر منصوب بي خدلا نه په جنس خبر خو مرفوع دغه ونه شو او کدوړ اعراب ورکه کیږي نه مناسب د جملې په جملې عاطف د مفرد په مفرد باندې نه صحیح کیږي او کلام والغا کې نه به دواړه صحیح کیږي ویږي ځکه اوله کې لام الغا شول د دې خبر هم مرفوعي او دومره غلای نه بجنس راغي خبر مرفوعي نه مرفوعي فهذا للتوجيه الاول کی متعين لعطف جمله على جمله متعين به چې عطف د جمله په جمله وکړو عطف د مفرد نشو لا حول الا بالله ولا قوه الا بالله والا عطف د مفرد په مفرد کو د جمله په جمله ونکو يلزمو لازم بشي ان يكون قوله تشيد قول الا بالله منصوب دي هم وي مرفوع دي هم وي او که توجيه ثاني کو لام الغا عن العمل کو تقرير بوجه نو يحتمل ان يكون من قبيل عطف مفرد على مفرد مسيكيږي او عطف جمله على جمله سيكيږي كما لا يخفى لکه دا خبره پټانه ده پوه شولې